باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. غرض د امام بخاری رحمه الله په دې ترجمه سره تایید د مذهب د کوفیین او د جمهور دی چې دا تیمم دا نائب دی نیابت د وضو کوي. کم کارونه چې په داسه باندې جایز نو مغه کارونه په تیمم هم کې دي. یعنی نه چوڑو خلاصه دا چې تیمم څه طهارت ضروریه نه ده چې ضرورت تقدر بقدر الضروره ګینه دا مانزه د پاره ضرورت پیدا شوی او بنو استعمال نشو کېدې نو تیمم روا شوی کله چې فرض منخلاص شنو ګینه هغه او داس ختم شو. دا د بعض رایه ده چې او داس ختم شو. جماهیر او کوفیین او احناف په دې قائل دي چې نه دا نیابت د وضو کوي او دا طهور المسلم. نو تصریحا دا ترجمه چې دا تصریحا دا لګیدلی دا په دغه مقصد باندې چې دا نائب د پاره د وضو د چې په وضو باندې نوافل کې دي شو، فرایض کې دي شو، تلاوت کې دي شو، نور کارونه کې دي شو او مغه شان پر تیمم هم کې دي. خو ضمنی فاصعید الطیب کې امام بخاری رحمه الله یو بل اختلاف ته اشارت کوي چې هغه اختلاف دی بین الحنابلہ موالک او بین الشوافع و احمد. امام شافعی امام احمد رحمه الله ذهاب دي ته کوي چې تیمم په خور باندې کېږي، فقط په کانی باندې، په گرد باندې، په شګه باندې، په چونه باندې، نور سيزونو باندې نشي کېږي. امام ابو حنیفه امام مالک دوی ذهاب دي ته کوي چې کل ما هر هغه شی چې د جنس الارض نوي صعید اطلاق په کې دی شي تیمم په باندې روات. دا مذهب د احناف او د موالکو په دې قائل دی امام اوزاعی، سفیان الثوری، ابن جریر. یعنی وجه الارض كل ما صعد على وجه الارض من التراب والرمل والحجر والنورة په دې ټولو باندې روات. او امام شافعی، امام ابو یوسف، امام احمد او اسحاق ذهاب کې لانه تراب فقط. دلیل د احناف د پاره حدیث دی چې جعلت لی الارض مسجدا وطهورا. لی الارض ارض راضی یا فتیمموا صعیدا طیبا. ترابا طیبا نو صعیدا وی صعید مقدس مکی ته وی. نو مقدس مکه کې چې هر سره علل هغه باندې تیمم کې دي. نو باب الصعید الطیب، تراب الطیب نو وی صعید الطیب. دی کې امام بخاری رحمه الله تایید د مذهب د موالکو د احناف کوي چې هر شی من جنس الارض وی. ور رستوی وقال يحيى بن سعيد لا باس بالصلاه على الطبقه والتيمم بها. وچونه مکه باندې کم از مکه خورانا کا نوی ته کسپینه چخکاری مالګیزه چونه خورانا کز مکه نو پاغي باندې تیمم روا ده. نه امام بخاری دی باب کې دا دواړه مقصد ته اشاره کوي. دا صعید الطیب او قول د ابن سعید کې اشاره دغه اختلاف ته کړی دا چې دا مقدس مکه چې د جنس ارثوي پټولو باندې تیمم روا ده. او قال الحسن يجزيه التيمم. پدې کې هغه بل مقصد اختلاف ته اشاره ده چې دا تیمم طهارت ضروری دی کنه دا نائب دی د پاره د وضو. نو پدې باندې فرایض هم کولې شي، نوافل هم کولې شي. امام مالک رحمت الله علیه وی چې دا دواړه په کولې شي خو شرط تقدم د فریضه دی. هغه وای چې یو ځل په فریضه په کې نو بیا په نوافل کې. او جماهیر یې موای چې نه دا نائب دی داغي ته د نفل د پاره وکا خو د مات کړي نه رسو په فرض کوو بیا. او د شریک القاضی را ادا ده چې لا يصح الا صلاه واحده تنفل کفر نورت په هغه باندې راشي. صعید طیب وضو المسلم ده یکفیه
من الماء. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي یجزي تیمم الواحد ما لم يحدث، طول سینو پر کار کوي. واما ابن عباس هو متيمم ندام سید د مذهب د احناف چې دا نائب دې د پاره دا وضو نه دا چې دا طهارت ضروری دي. وقال يحيى بن سعيد لا باس بالصلاه على السبقه قرنا كزمكا والتيمم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا عبد الرجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا رسلا شپې مزل توي شپې مزل موکا حتا كنا في آخر الليل وقانا وقعتنا يعني نمنا نومه ودشو په خوب سره ولا وقعت احلى عند المسافر منها او نه خوب ډیر خوب مسافر ته دغینا وما ايقظنا الا حر الشمس راويخنک لمغ لرا مگر ګرمې د نور. فكان اول من استيقظ غسوق فلان چې کنه د ابو بکر نه دا ثم فلان چوما چې هغه عمر فاروق صاحب دی او یا عمران چراوی الحديث دی انفا ثم فلان ثم فلان کې عمر فاروق صاحب شو ثم فلان ادا عمران راوی الحديث يسميه ابو رجاء نه عمر فاروق صاحب خروج تو راضی کنه نو استيقظ فلان چې ابو بکر دې ثم فلان عمران راوی الحديث دې ثم فلان يسميهم ابو رجاء چې دنه مون راغه خسته فنسي عوف نه یاد وتی دي. ثم عمر الخطاب الرابع تلورم دیو یا رابع مرفوع کا او یا منصوب کا یا ثم كان عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لم نوقظه نبر بخمن دلرا حتى يكون هو يستيقظ لان لا ندري متفتنا ما يحدث له في نومه ترى في خير تفخوب کې دي چې د وحي صورت. فلما استيقظ عمر وراى ما صاب الناس وكان رجلا جليدا سخت صلابت نه جلادت فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم شکایت ورته وکړه حال چې رسیدلې دی ته. فقال لا دویرا یې ویل چې لا یدویرو ستاوان نه راکې ارتحلوا زي فارتحل بس روان شو فصار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء توبو سره فتوضا ونودي بالصلاه فصلى بالناس فلما انفتل من صلاتي کله چراو ګرځي د مانځنا اذا هو برجل یو سړی دی معتزل ځان تناس لم يصلي منذ كما القوم قال ما منعك فلان يا فلان ان تصلي مع القوم قال صوبتني جنابا ولا ما وبنشتا قال عليك بالسعيد دې کې مطابقت تباب عليك بالسعيد بالتراب ورتنوي بالسعيد ورتوي فإنه يكفي كرا كفايت قيتا ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش دتن دي شکایت وکا فنزل فدعا فلانا چدا عمران راوی الحديث ته كانوا يسميه ابو رجاء نسيه وعوف ودعا عليا فقال اذهبا لا شيء فابتغي الماء وبولټوي دا پرون تاسو دا ټوکړه تیر شوی دا فانطلقا فتلقى يا امراه الملاقش دیو بيبي سرا بین مزادتين چاغه په خوري کړي وي پمن د دوو غټو مشکونو کې او ستيحتين ستيحم مزادې ته وي مماين على بعين اللهم فقال لها اين الماء بشر تري قال عهد بالماء عهدي بالماء امس هذه الساعه اغا عهد زما دوبو سرا امس بیگا هذه الساعه داو یعنی زچ دی وبو سره وما بیگا دې ټیم کې وما نو دا اوسه پورې میټول مزل کړي دي یوش په یو ورځ هغه مخکې حدیث کې تاسو ته تیر شیو کنه چې یوش په یو ورځ تعبیر یې کړیو نو دلته مغه چار ټیم دغه دی سحر دی کنه نو پرون سحر نه چې کوم دی نو عام سي حاضر سا حاضر روانه شوی ما او د شپه مې مزل کړي دومره لري نفرنا خلوفا اے رجالنا خلفنا رجال زمون چې کوم دی غرستو زمون نه دي نو قال لا انطلقي اذن رازوس قالت لا اين قال الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نو قالت الذي يقال للصحابي ثم تکړه خزي دومره سفر واځي کنه زنانه او دومره سفر
فقال لا اين المخا قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اور توي الذي هغه يقال له صابئي هغه خلق چې وته صابئي وای نو دا بالحمزه چې شي نو سبا اذا خرج من دين الى دين او که سبا يسبو اذا مال په معنا د میلان د بلړه نو یقال له صابئي خلق چې ورتاغه وای چې خروج د دین نه کړي د پلارانو د دین نه بالحمزه نو قال هو الذي تعنينا نو مغه چې ستا مقصد دی فانطلقي وجاء دې دوړو راوست دا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وحدثه الحديث قال فاستنزلوها راکو ذکر دی لرام عن بعيرها او کوای چې دا عمل ولیو کلیان كانت حربيه و اجازه مجاهدین ودع النبي صلی الله علیه وسلم بیناین ففرغ فيه من افواه مزادتين یلو خیر وخت پسویړ ول پاغي کې د خلید دغه مزادین یا د ستیحینا معنی ودا واوکا افواههما او په وکا سره وتل سرونه داغي واطلق العزالیا او پرین استلاغ لند خلد مزادی فمیسفل تویلش ونودی आवाज شف الناس عادت بر خپل کلاول او بیا بندول دینه پته لګی چې هغه کې څه چوف کړی دی او څه خپل کې ته چولې لاړې په هغه به او په کې چولې چې برکت شي ونودی فی الناس اسقو نور تم مبارکه واستقو خپل مسکه فسقا من سقا واستقا من شاء استقا لازم شو وکانا اخر ذالک انوتی الذی ثابته الجناب اخر دا شو چې ورکړې شي دا او باغ ته چاته جنابت رسیدلو انعام من الماء مما قال اذهب ففرغ عليك فزان واړو هي قائمه ببي ولاړو تنظر الى ما يفعل بما یا يفعل ضمیر بنبی اسلام تراجش کتل هغه څه چې کول نبی اسلام په وبو داغي باندې او یا کولی شو په وبو داغي ويم الله قسم بالله لقد اقلع عنها مزادی تراجی کا اقلع کف من کړي شو خلق عنها د مزادونا یعنی ارث پرشو خلق ته من کړي شو وانه لا يخيل الينا او دا په خیال کې راتله مونږ ته چې انها اشد ملئه منها دا اشد په ډګوالو کې منها د دینه حين ابتدا فی کله چې شروع پکې کوله دا غي نه ډیر ډګ فقال النبي صلی الله علیه وسلم اجمعوا لها راغون کې دي تسسزونه فجمعوا لها من بين عجوا چا عجوه تمرنا چا دقیقه وړو چا سویق ستوان حتى جمعوا لها طعاما وجعلوا في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها اغا کپڑا کې چې کوم دا ارت جمع کړیو د مخ ته کې خدا فقال لها تعلمینا نبی اسلام ته فرمایي ته پته دا چې ما رزقنا مما کې شین نه دې کم کړي مونږه دو بوستانه څه شیلرا ان خپنه چې ګورستا وب پوره دي ولكن الله هو الذي اسقانا فاتتهلا قلها ترى وقد احت بستانهم او دا محبوس شي وداغینا یعنی لګوزنډه دا نو قالوا غي ورتوای چې ما حبس د وجه دلیل دا حبستا حبسك يا فلانا قالت العجب ان حبسني العجب لقيني رجلان فذهبا الى هذا الرجل الذي يقال له صابه ففعل كذا وكذا فوالله انه لا اسحر الناس دغه اسحر د خلکو دی من بین هذه و هذه یا خو اسحر د خلکو دی ومن د اسمانو د زمکه کې اشاره اسمان زمکه ته گئی وقالت اشارت باصبعها او اشاره وکړه په دواړو غوتو باندې چې استاد او سبب ده رفعتهما الى السماء تعني السماء والارض یا خدا سره یا خو انه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد بمسلمانان رسول دینا یغیرون حمله به کولین على من حولا پغیر چا پیر د دغه کلی باندې چې دا بیوی ورکی او من مشرکین ولا یصيبون السرما او حمله بین کولی او نه بین ول اصابت بین کو یعنی تکلیف بین ورکو دغه وړو کې کلی تعالی الذي یمنه چې دا بیبی دا غینه وا فقالت دا بیبی وای یومن قوم خپل توای ما اورا ان هؤلاء القوم الذي اورا اغا چې ما ګمان دی چې نه هؤلاء القوم دغه قوم د صحابه او قد يدعونكم پرګدستا عمدن قصدن نو فهل لكم في الاسلام
آیشته رغبت تاسو لره په اسلام کې فاتعوها نغی تابعداري دې وکړه فدخلوا فی الاسلام. قال ابو عبد الله سبا امانا خرج من دین الله غیری په حمزه چې واخلي. وقال ابو العالیه صابئین چې راضی نو دغه صبا هغه معنا باندې نه دی ځکه صابئین یو فرقه د کتابونو چې لولي زبور لرا او هر چې اسب الیه ناراضی اسب معنا عامل په معنا د میلان راضی هغه د سبا یسبونه دی هغه ناقص دی او کم چې محموز دی هغه په معنا د خروج من دین الی دین سره کم چې سبا یسب په معنا د میلان دی کم چې صابئین راضی غزان ته او فرقه دا چې هغه د کتابونو او يقرؤون الزبور محشب کې اقوال نور ذکر کړی دی په ځوی وای هم قوم بین النصارى والمجوس چا ویل اصل دین نوح علیہ السلام قیل هم عبدة الملائکه قیل عبدة الكواكب وغیرہ اقوال پکې شوی دي. باب اذا خاف الجنوب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تيمم ويذكر عن عمرو بن العاص اجنب في ليله بارده فتيمم وصلى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. نو دا د یخنې په موسم کې فتيمم وصلى ودایته ولست چې ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف لم يلمه ملامتې پیونه ویل چې کتابت کار کړي دي. دا دلیل د جمهور شو چې په جنابت کې چې تیمم کې کفایت کوي صرف ابراهیم النخعی دی اسود دی عمر فاروق عبد الله بن مسعود هغه د جنوب د پاره تیمم قائل نو او دا نائب د وضو ګرځاو فقط او د عبد الله بن مسعود نه رجع ثابت دا صرف دلته د احکام لک سخت کړي دي چې خلک زړور نشي. به قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد وغندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله نعم ان لم اجد الماء ابن مسعود سبت ابو موسى سبو اذا لم يجد الماء لا يصلي چې تو جنب د پارا د تیمم اجازت نه کې چې مونږ نه کې وبنو مون بنه کوي دا جنب قال عبد الله نعم نه به کوي ان لم اجد الماء شهرا لم اصلي که یو مې چې مونږ نه کوم زمون نه کوم نو ورته وی لو رخصت لهم في هذا کې اجازه ورته ورکما کان اذا وجد احدهم البرد چې مونږ کې یو کس یخني نو قال هكذا اشاره وکړه قال هكذا یعنی بس تیمم تیمم بوي وصلى من بکي دا خو تاسو مسلې اسانه خلکو ته. قال قلت فاين قول عمار لعمر ولغه عمار چې عمر ته ته ودرید چې یاد دی وتا غټم چې ما وتا مرګریو تم جنابت کې شو زم تا منځونه کا او ما ځان په خورو کې ولړ او به نبی اسلام د تیمم چل را تر خو دو نو دی ورته ابو موسی صاحب قلت فاين قول عمار لعمر څه شو هغه قول د عمار عمر فاروق صاحب ته ورته کړي او تان یاد وته لري یاد کا قصه عبد الله صاحب ورته وی قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار ما عمر صاحب نه درې چې قانع شوی په قول د عمار باندې یعنی کم دغه قول ورته پیشم کو به عمر صاحب قایلو چې جنوب د پاره نشته دی ته قانع شوی خورسر نه پاره قول باندې اصل کې د عمار روایت مسترب دي کنه هغه کې استراب دی حقیقت اوس نه معلوم چې هغه وخت کې د خپل قول پیش کړي که مرفوع قول پیش کړي که مرفوع قول وې چرته به عمر فاروق سے مخالفت کړي وي دغه دلیل د دې چې د خپل د عمار دا قول په موقوف حمل شینو دا بهتره ده. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ قال فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال ألم ترى عمر هغه چورته ویلو قال يكفيك چې تر ازمه کا دغه باندې ضربه باندې وه او مخه ولا کفین په باندې کا کړ کې هغه نو قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك چورته ویلو قال علم ترى عمر لم يقنع بذلك اتپتنه د عمر فاروق صاحب قناعتونه کو راضی نشو پدې باندې منه د عمارنا اين بعدم پدې قائل شو نو فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار ابو موسى صاحب ورتوي فدعنا من قول عمار یعنی پریګدا قول د عمار دا غم پځه پریګدا یعنی نظر مکو قول د عمار ترازا آیت تر سره لاړ کیف تصنع بهذه الايه دې آیت سره چل کې اغایت ورته ولست چولا مستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
نو لامستم النساء ورته پیش کو چې دا لمس د نساء او چې کم دی دا مجامعت دی او چې دا مجامعت دی فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا دی ایت سره چل کې نو فما درا عبد الله پوی نشه عبد الله بن مسعود ما یقول چې سوی چې آیت باره کې سوی وحشیس تاسو ویلی دي چې دلیل خود سره وو هغه دلیل د رائے مخالفو ولی اولامستم النساء کې د عبد الله بن مسعود صبرای دا و چې دا کنه د جمانه ده دا لمس یدی نه ده دا لمس یدی نه ده کله دا غرایل ته نه وي نو خو تیار جواب جوړو چې اولامستم النساء لمس بالید یادای نو دا تیمم د وضو نه شو نه د جنابت نه خو چون کې ترای دا و چې دا ځکه د سره چې دینو بس لار پیدا نشو فما در عبد الله ما یقول فقال ان لو رخصنا لهم كم اجازه دوی توقف في هذا لا اوشك اذا برد على احد من الماء يخش في وكسب ايدع فريق دي وتيمم وي فقلت لشقيق فانما كره عبد الله لهذا نما شقيق تول سند کې شقيق پیدا کړي دا اعمش وي ما شقيق تول چې انما كره عبد الله لهذا دی وجنه مکروه غنل دا فقال نعم دلیل پیدا شو چې دا د منع جنوب د پاره تیمم قائل دی خدا صرف هغه حدود سخت کړی دي باب التیمم ضربتان دا تاسو تمخ کې تیر شو کنه چې پرون ماده کې مذهب بیان کړی وي وزر بدا 2 ضربی دي 3 ضربی دي 4 ضربی دي مختلف اقوال دي وغلطه مې د احناف د علم ذکر کړیو دلته حدیث د عمار مکرر شوی دی غدال په ضرب واحد دی او حدیث د عمار مسترب دی په سننو کې دنا ضربتين مروي او دلته کفین راغلي دی او د عمار روایت چې د په سننو کې للابات راغلي دی نو استراب دی دا متروک کړي د احناف نور روایتو ته ذهاب کړي دي وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري وقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا ما كان يتيمم ويصلي قال فقال عبد الله لا يتيمم وان كان لم يجد شهرا فقال له ابو موسى فكيف تصنعون بهذا الايه في سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص في هذا لهم لاوشكوا اذا برد عليهم الماء اي تيمموا صعيدا قلت وانما كرهتم هذا لذا قال نعم فقال ابو موسى لم تصنعوا دلته دا معلومه شو چې دا ابو موسی سره مرتویلی دي وانما كرهتم هذا لذا قال نعم وجدا ذا فقال ابو موسى لم تصنع قول عمار لعمر بن الخطاب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه دا وتاسو ته ګوري دا د ودري زین دی عبد الله بن مسعود سے بوابیان میرے ته پیش کړي تاسو ورته کې عبد الله بن مسعود سے یاد وی ګوره دا معروفه طریقه چې د جنابت نه تیمم دی دا ورته پته نشته دی نای جواب په دغه ځکیږي چې خبر ته پته ده حدود سخت کړي دي عام اعلانات بد غني چې په دې اعلانونه مکوې دا عوام دي دی بیا چې وبېخي ګوري به تیمم وهي ځه فلما جد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الضابة فذكرت ذلك للنبي دا پکې دا کاری کنه خورو کې سم نه برغړي رغړي په دې شکل فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا او ضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفيه نفض وي سندلغه بشماله او ظهر مسح بها ظهر كفه بشماله اغا دا باطن د کف دی دا ظاهر د کف دی ظاهر د کف په شمال باندې کا او ظهر شماله بکفه یا ظهر د چپ لاس په کف ایمن سره نو که ظهر کفه بشماله صحیح شو او یا ظهر شماله بکفه الایمن ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وزاد يعلى عن الاعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاجنبت فتمعت بالصعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحده ضربه واحده دين استدلال باب النبي قال حدثنا عبدان لا مرتبه فصل شو قال اخبرنا عوف بن ابي رجال قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا أبا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك دا وی چې کوم ځکه عام را دا په دې خاص باندې حمله ومنګه چې دا به وزر به دوه بنې مراد دا راي شو دا مذهب د امام احمد